ګوره ما ته نن کومه لا سټډي کوو ګرامز لا اف ډیفیوژن اینډ افیوژن. ټیک سو ګرام هم راولاړ سو ګیس یې ویلي ګیس باره کې لا پیش کړله د لا تعلق له چیز سره دوه پروسیس سره ډیفیوژن او افیوژن. ټیک سو ګرام لا ما لږ غړي بعد وایو مطلب د بل پیچ کې لیکن دغه مخ به ما ته ټرمینالوجي سټډي کو د ډیفیوژن چیرته یای او د افیوژن چیرته یای. ټیک سو دا دواړه پروسیس له چیز کې کیږي په لیکوډ کې کیږي. ټیک سو نو کته دا سره واخلې مطلب ویني ډیفیوژن از د spontaneous mixing of gas molecules by random motion where molecules collision occurs. دا دایس مطلب ته یو ګیس راواخلې فلال دوه ګیسونه تر راواخسل دواړه ګیسونه تاسو سره مکس کړل دا دواړه ګیسونه سره مکس دا څنګه مکس کیږي دا spontaneous mixing دا spontaneous مطلب एकदम ګیس مطلب ټیم ته نه ګورځ دوغه ټینګ وزه مکس کړم بس هغه کم جای پلار ورلې باغ ټیم کې مکس ټیکس ولا غزر پلاو کیږي ولا هغه مابین کې اټریکټیو فورس کم وي هغه سایز کم وي ځکه دوی زر سره مکس وي او هغه ډیفیوژن څه ته وایي چې ګیس راولاړ سي سپونټینیس مکسینګ وسي دوه ګیسونه ته سره ګډ کې بای رینډم موشن نو دوی موشن سي اندادون دي. ٹھیک سو یوای نه معلومه دوی موشن ډایریکشن نه معلوم आगे पीछे नॉर्थ साउथ वेस्ट پاره ډایریکشن کې دوی کلاس وي ول ګیس د سترګې پټې لګېدلې ده دا رنګه ده او هغه څنګه د ډایریکشن نه معلوم د مخ ته سر شي راځي هغه څه د ټکر لگاو کی هغه ته څه کولیژن یې نو ډیفیوژن څه ته یې مطلب ګیس مالیکول سپونټینیوس مکسینګ وسی هغه مکسینګ څنګه رینډم موشن او هغه چي هغه مالیکولر کولیژنز وکړي درې سره ټول خبر ستړلې د ګیس تا یو ګیس په بل ګیس سره خلاص کو نو سپونټینیوس مکسینګ وي ٹھیک سو رینډم موشن وي او مالیکولر کولیژنز وي ٹھیک سو اوس دا دوه ګیس دي تر اخیسته دي نه یو دا ګیس یو په اورنج کلر ګیس ته یو په بلو کلر ګیس ته ګوره اورنج کلر ګیس کم ده او بلو کلر ګیس دا غ زیات ده نو گیسز با हमेशा हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ जाते हैं नो गैसेस बसंग की कम से वही ने गोरा दा हायर कम से ब्लू गैस था लेफ्ट खवा की आगा दे खतर ډیر ته दे खतर कम ده नो ब्लू गैस په दे खतर راشي ٹھیک دا दे खतर आले او دغه ستوګر اورنج ګیس مطلب رائټ خواته زیات ده لیفت خواته کم ده ٹھیک سو نو اورنج ګیس به ابل خواته روان سي نو دوی دواړه خپل کار کوي دوی ماپس کې مابینګ سره مکس سي ول مابینګ چا ده دروازه خلاصه ده ټیک سو غټ گیټ دی نه غټ استعماله موړه کینه ده غټ گیټ ده نو دا دواړه سره مکس سي نو واپس کو چک کی ډیفیوژن پروسس به وسی مالیکولر کولیژنز به وسی رینډم موشن به سپونټینیوس مکسینګ به او کم ګور داوینه کم ګیس غټی نه ټیک سو کم ګیس غټی هغه سوکار حرکت کوي کم ګیس وړکای هغه تیز حرکت کوي ټیک سو نو ګور دغه ګیس ویني دا ما په غټ تیر بنځاره کړی ده کم سي بلو کلر ګیس هغه خو زیاتم ده او سایز کې وړکای ده نو لزکه هغه ډیر تیز رانه نیځویني او لیکن کته بل اورنج ګیس ته وګوري په خپل ډایګرام کې اورنج ګیس دا غټ ده ټیک سو لیکن هغه سم تیز نسی کلای لزکه هغه سوکا مکسیږي لیکن کم سي بلو ګیس هغه تیز رانه نوت ګوره د کمرې بلو ګیس تیز رانه نوت لیکن اورنج ګیس سوکا نه نیوځي ټیک سو ول سایز میټر کوي او تعداد میټر کوي دا عام خبره ته داسې کېدلی سي دا رنګه بزین کې شولی سي کله یو غټ انسان سي هغه سوکا منډه وي یو نری سړی سي هغه تیزه منډه وي ټیک سو ولې وزن یې زیات دی غټ سړي ځکه تیزه منډه نیسي ولی او کوم سي نری زنکای نه سړی هغه تیزه منډه ولی سي هغه وزن پې کم وي او دغسې که ته یو ایکسپریمنټ وکړې یو پرفیوم بوتل در واخلې او په خپل کلاس روم کې ته سپری وکړې او دا مطلب څه ټایم دپاره به مطلب بفور ایوری ون د ان د روم کین سمیل اټ او دا مطلب څو سیکنډه به اخلي هغه بعد به ټوله کلاس پې خبر سي چې دلته سمیل را روان ده because it is required for the perfume molecules to mix with air نو کم څه ګور ته سپری وکړې په کلاس کې سپری مالیکول چې سره مکس سي کول ډیفیوژن چې سره وسی له هیر لاواله مالیکول سره وسی نو اواله مالیکول دا سپری مالیکول کیری کې لزان سری نو اواخ نو ټوله کمره کې نو دغه سپری مالیکول ټوله کمره کې پیلا وسی سری او کم تاپاز ته کم کاول رقم مالیکول تاپاز ترالی نو تا سر کلاس کې دا مالیکول څه ده غټ ده ک ډنګر ده دا غټ مالیکول ده های مالیکولر ویټ ده ٹھیک کم مالیکول سی سوري تا ته مطلب کم مالیکول تاول پز ترالی تا اسمیل کو هغه ته ذره ورسېدو نو هغه چې دا ډنګر مالیکول ده هغه ویټ کم ده او کم سی بات کې تا ترالی هغه څه ده هغه ویټ زیات ده
او بل وینه ما ته ډیفیوژن ووایو. ډیفیوژن کې ګوره سر خلاصو دلته غټ ګیټ ما استعمال کړو. ټیک شو. اوس ډیفیوژن او ریفیوژن یو شی ده، فرق یې چیرې ده؟ که دغه ګیټ ته راواخلې مابین کې وړکی ګیټ کې مطلب دون وړکی ګیټ یې مطلب یو مالیکول خالي تر راوتلی سوای، مطلب مالیکول په لاین کې روان دي، یو غټ لاین یې جوړ کړی ده. ټیک شو. یو راوځي، نو یو راوځي نو کولیژنز به نه کیږي. فرض کرے مطلب یو دروازه ده، وړکی دروازه ده او لاین لګېدلی ده 50,000 خلکه، نو هغسې یو را روان وي نو کولیژن به نه کیږي. لیکن که ته غټ ګیټ خلاص کړي او 50,000 خلکو ته منډه کوي، ټیک شو، جانورانو غوندې نه، نو هغه به په یو بل کې وخیږي، کولیژنز به وسي دارنګه. نو کوم چې ډیفیوژن ده هغه دپاره غټ ګیټ وي، نو هغه له ځکه ډېر مالیکول راننوځي په یو وار سرې. لیکن کوم چې افیوژن دلته وړکی ډایګرام خالي فوکس کا ګوره دا ده وینې دا ده دغه وړکی ګیټ مابین کې خلاص دی وینې، نو یو مالیکول راننوځي نو کولیژن نه کیږي. نو افیوژن هم از د اسکیپ مطلب ہے نا کہ جس طرح جیل سے ایک بندہ اکیلا نکل جاتا ہے نا، اس طرح افیوژن از دا اسکیپ آف گیس مالیکیولز. گیس مالیکیولز جب اسکیپ کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں تھرو اسمال ٹائنی ہول، جب ایک چھوٹے سے سوراخ سے وہ نکل جاتے ہیں انٹو ا ویکیوم مطلب جو اسپیس کی وداؤٹ مالیکولر کولیژن، نو هغه کې کولیژن نه کیږي، ولی یو روان ده. کله ته ټیکټ اخلې یو اخلې نه، یو رواني. لیکن کم ټیم مفت مړی وشل کیږي، کله بریانی یا بل شي ټول خلک ورمنډه کی، نو هغه جنگ جوړ شي. نو افیوژن سره هغه ډیسپلن والا خلک دي نه، مالیکولز په ډیسپلن کې رواني. او کم سره ډیفیوژن ده هغه نو اندادون دي، یوه نه معلومه. نو لایټر مالیکولز افیوز مور کویکلی، نو هغه لور پراپرټیز هغه رنګ دي. کم سره لایټر مالیکولز دي، هلکا مالیکولز دي، ویټ سے کمی، هغه تیز راوځي مور کویکلی دین ایویر. او کم سي ایویر مالیکول هغه لیټ راوځي. او کم سي د ریټ اف افیوژن از انورسلی پروپورشنل ټو مولر ماس اف ګیس. دا خبر بتاو سر خلاصي دا یایس مطلب افیوژن کم پروسیس ته دا کم ټایم زیاتی مالیکول ویٹ کم وي، نو دا کم سے انورس پروپورشنل دا. افیوژن بڑا ہوگا مطلب مالیکولر ویٹ بڑا ہوگا تو افیوژن کم ہوگا، اگر مالیکولر ویٹ کم ہوگا گیس کا تو افیوژن زیادہ ہوگا. ٹھیک سو، نو انورس ریلیشن دی الٹا دی. اور فرض کرے گور کہ زه 2 غبارے راواخلم، اف وی ہیو 2 بیلونز، اگر ہمارے پاس 2 بیلونز ہوتے ہیں ان وچ 1 ہیلیم 1 اور ایک، فرض کرے میرے پاس یہ 2 غبارے ہیں، یہ میں نے بنا دیے یہاں پہ نا، یہ 2 غبارے میں نے بنائے ہوئے ہیں. ایک میں کیا ہے، ایک میں ہیلیم ہے اور دوسرے میں رکھتا ہوں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. تو اور غبارے میں چھوٹا سا میں ایک نیڈل کے ذریعے ایک سوراخ کرتا ہوں، بہت چھوٹا سا سوراخ تھا کہ اس سوراخ سے ایک مالیکیول ایٹ اے ٹائم نکلے. ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک مالیکیول نکلے، جس طرح یہاں پہ انہوں نے سوراخ بنایا ہوا ہے نا افیوژن پروسیس. تو ہیلیم اور کاربن ڈائی آکسائڈ کون سا غبارہ سب سے پہلے خالی ہوگا؟ وہ غبارہ سب سے پہلے خالی ہوگا جس کا مالیکیول کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک سو، نو ہیلیم سے دا آغا مالیکولر ویٹ سو دا آغا 4 دا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ سو دا آغا 44 دا، آیا 4 دا آیا 44 دا. ٹھیک سو، نو کاربن ڈائی آکسائڈ دا آغا با بیخی نا وقت خالی کیجی غبارہ، او ہیلیم سے کم غبارہ دا آغا با زر خالی سی. ٹھیک سو، ولی آغا زر راوزی، او آیا کم سوکا راوزی. ٹھیک سو، دا سر خلاص. The rate at which both of these processes occur depend on the speed of the gas molecules. ٹھیک سو، نو مطلب کم سے دا افیوژن پروسیسز دی ادا سے غبارے سے ماتا ولې 2 دانې هیلیم کی او ما یو غباره کې هیلیم ګیس واچو، بل غباره کې ما کاربن ډای اکسایډ وا ګیس واچو. ٹھیک سو، دا ډیپند کی سا مالیکول سپیډ سونه دا ګوره، او سپیډ به چیز ډیپند کوي په ویټ باندې ډیپند کوي. ٹھیک سو، نو که دی یو مالیکول سپیډ زیات دا مطلب دا ده چې هغه ویټ کم ده، نو سویټ کم ده لزکه د تیز راوځي، سپیډ یې زیات دی. او چې دغه مالیکول هغه ویټ زیات ده لزکه سپیډ یې کم ده، لزکه سوکه راوځي، لزکه غباره ډېر ټایم اخلص خالی کیږي. دا بل نو هغه نه دا اوس کم څه ماته ګرامز لا وایله نه،
اصل سټیټمنټ دا د ګرامز لا دغه چې ګرامز لا مطلب دا خو ما ماته افیوژن او ډیفیوژن سټډي کاوه. اوس هغه افیوژن ډیفیوژن باره کې چا لا ور کړی ده، ګرام یو لا پیش کړی ده. هغه لا سټیټمنټ دا ده: the rate of diffusion and diffusion of two gases is inversely proportional to the square root of their densities or molecular masses at constant temperature or pressure. دوشان constant دی pressure او temperature په ګرامز لا کې. ٹھیک سو نو نور بیا لا سیا ګرام لا هغه دغه لا خبره کوي. ٹھیک سو مطلب که زه دا وایم که زه دوه ګیسونه راواخلم A B دلته ګوره ګرام لا کې همیشه ګوره سمپل دا رنګه ده. ګرام لا مطلب مقصد دا ده که دی مطلب دی مالیکول ویټ زیاتی هغه به سپیډ کم وي، یا دویم خبره کې که د مالیکول ډینسټي زیاته وي د هغه سپیډ به کم وي. ڈینسٹی اور مالیکولر ویٹ آگا تھا یو رنگا وگڑ بزین کی. اگر کسی گیس کا ڈینسٹی یا مالیکولر ویٹ کم ہوگا تو اس کا ڈیفیوژن اور ایفیوژن بہت زیادہ ہوگا. اگر کسی مالیکول کا ڈیفیوژن ڈینسٹی اور مالیکولر ویٹ زیادہ ہوگا تو ایفیوژن اور ڈیفیوژن کم ہوگا. دا گرامز لا دا آئی. لیکن میتھمیټیکلی دی بیا دا اس مطلب د سکویر روټ هم ورګډ کړی دی، د دوه ګیسونه راخیستې دي. ټیک سو میتھمیټیکل پروسس لپاره خالی هغه دا رنګه دی ویني. نو هغه به ګوره انورسلی پروپورشنل خو به یې صحیح دی، مطلب کم سی فیوژن اور ډیفیوژن د هغه کم ریټ ده هغه به انورسلی پروپورشنل ټو مالیکولر ویټ یا مالیکولر ماس یا ډینسټي. ټیک سو ګوره اوس موږ دوه ګیسونه راخیستې دي، د دواړه ګیسو موږ کمپیریزن کوو، کم یو تیز ده کم یو کم ده. ګرام لا کې به تا همیشه دوه ګیسه راخلی، ولې که ته یو ګیس راواخلې تا ته نه معلومیږي دا تیز ده که کم ده. که ته د دوو مقابله وکړې بیا تا ته معلومیږي چې هغه تیز ورسېدو هغه سوکه ورسېدو. سو د کانسټنټ کین بی الیمینیټډ او دلته به یو سکویر روټ راخلو، مطلب که موږ مولر ماس راخلو هغه به سکویر روټ کې راخلو. فرض کړئ موږ دغه د مولر ماس راواخیست نه، ګوره دا د په ریټ ده انورسلی پروپورشنل ټو مولر ماس. هغه موږ دا رنګه لیکو، یا مطلب زه سپا چیرې ولیکم دلته ګوره دغه شی زه دغه دلته لیکم دغه ګرام لا ګوره ریټ ده از انورسلی پروپورشنل ټو موږ خو دا رنګه لیکو ماس. لیکن په دغه کیس به ته څه راخلی د ماس په سکویر روټ راخلی او دغسې که ته ډینسټي ظاهره کوې نه دغسې وینې بیا به ته ډینسټي سکویر روټ راخلی. نو مطلب rate of effusion or diffusion is inversely proportional to square root of molecular mass یا square root of density. نور خبر هغه رنګه ده inversely proportional، لیکن square root یې ته راخیستې ده. ټیک سو نو اوس به زه ته ګوره داسې کومه دا خبره کړې ده، دا دوه خبرې. ٹھیک سو دا خبر به زه سمپل انداز کې در سمجھاوا کوم. ٹھیک سو مولر ماس وته خبر ما ام باندې ظاهر کیږي ویني غټ ام باندې، او آر سیدا مطلب هغه ریٹ آف ایفیوژن اور ڈیفیوژن ظاهر کوي. دا ماس دو پروسیسز ول، ایک بڑے گیٹ سے نکلتے ہیں سارے مالیکولز، ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک مالیکولز آہستہ آہستہ نکلتے ہیں ایک ایک کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں ایفیوژن کہتے ہیں. نو دا آر سیدا دا ایفیوژن اور ڈیفیوژن ظاهر کوي. ایفیوژن ډیفیوژن د چا پراپرټي ده؟ د ګیس مالیکول پراپرټي ده. نو دا چپټر کې موږ ټوله ګیسونه یایي. نو آر از انورسلی پروپورشنل ټو ګوره R1 ما راخذ ګوره دوه ګیسونه ما راخذ، یو ګیس زه R1 یو ګیس زه 1 نوم ورکوم، یو ګیس زه 2 نوم ورکوم. ٹھیک سو نو R ګوره ګیس نمبر 1 څه ده هغه از انورسلی پروپورشنل ټو مالیکولر ماس اف ګیس 1. دا وینه ګیس 1 ده. ٹھیک سو اوس کما دویم ګیس ما راخذ ده هغه باندې زه دغه طریقه کوم. ایفیوژن اور ډیفیوژن کم دویم ګیس ده هغه از انورسلی پروپورشنل ټو square root of molar mass gas 2. دا دوړ شان ما وین دا دوړ سر خلاص ول. ٹھیک سو دلته ټیک دا دوړ سر خلاص ول. اوس ګوره دلته ګوره دا دوړ شان دي دا به زه سره ګټ کما R1 divided by R2. نو سی ګوره که دا خوا زه دا خوا ډیوایډ کما لاندې وینې داسې ویلي کما نو خوا به هم زه پای خوا ډایرکټ کوم ډیوایډ کوم. जो प्रोसेस हम इक्वेशन के एक साइड पे करते हैं हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे भी हूबहू वही प्रोसेस करेंगे. अगर R1 को मैं R2 से डिवाइड करता हूँ तो
ये वैल्यू को भी मैं इस वैल्यू से डिवाइड करता हूँ। तो हमारे पास ये एक तो ये यहाँ पे सिंपल आ गया। और जब मैं डिवाइड करता हूँ दो 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 इस तरह ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन अगर दोनों में आ रहा है और मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, फिर हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इसको काट कर इक्वल का साइज लगा देंगे। ठीक है, मतलब गोर R1 ದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2 ದ ಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ಒಲಿ ದ್ವಾಡ ಮಾ ಡಿವೈಡ್ को ಮದ ದ್ವಾಡ ಶಾನ್ ಅವು ದ್ವಾಡ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ದಿ नो दस मा डिवाइड को दलता मा इक्वल साइज वाला गाव आगा शाई मा दगा नंग दशे मा बाला वी लिखू दशे मा लांदी वी लिखू। ठीक सो नो 1 डिवाइडेड बाय M1 ब्या मा गट डिवीजन वाला गाव मेन डिवीजन आकल दगा स्माला गाव वाला इदा और मा दग वैल्यू दलता वी लिखा लेवे ने दग वैल्यू दलता लांदी लिखा मोइन आगा छे 1 डिवाइडेड बाय M2। ठीक सो दा M2 स्मावे लिखला नो उस पत्ते दिया खतरा से तस दोबारा और तो गोरे आई कम्स लांदी M2 दा ना लांदी दा गट बटे लांदी से M दा गा बाला लाड़े से और कम्स M1 दा गा बलांद रास दा मैथमेटिक्स की दारंगाई नो M2 बा बाला लाड़ से नो M1 बा लांद रास उस तो गोर R1 दा गा गोर दल तराली विने M1 लांद राली नो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दल ज़ा कलांद राली के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खुमा खामख बोल सरी और R2 दा अगर लांद दा कम्स M दा गा बाला लाड़े सर द क्लासिस वाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दा बमा खामख वाल R1 बमा खामख छायो M1 बो और R2 बच्चे मा खामख हो M2 बो दारंग बे डिवाइड लगे दले लेकिन दारंग न दउस वाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नो दल तो डायरेक्ट ला दर कड़े दन दा शे डायरेक्ट ज़का बस R1 दा मस कम इक्वेशन राव सागा दा फाइनल दा गदविन R1 लगा छ M1 दा और R2 बाला छ M2 दा लेकिन दिप रूट बेस सर खासे और उस कत्ता मतलब डेंसिटी के ज़ाहिर का है नो बस नो टोल आगा शायद खाली द M जे D वी लिखा R1 D1 1 दविन R2 D2। ठीक सो तो दाला कंप्लीट है वाला वो D4 डेंसिटी दा M4 मॉलिक्यूलर वेट दा मास दा R4 रेट ऑफ फ्यूजन और डिफ्यूजन दा। गोरा ब्या दख पेज की 166 पेज बानी ब्या तो गोरा ये दो मॉलिक्यूल्स दा मवाजना करे था फर्ज करी ये H2 दा आगा मॉलिक्यूलर वेट सो दा 1 H2 दा नो 2 ग्राम्स दा और NH3 दा आगा में गैस दा अमोनिया गैस आगा 17 ग्राम दा नो कम से H2 मॉलिक्यूल आगा 30 और 17 NH3 मॉलिक्यूल्स आगा 100 वाला व्हाट्स दा आई कम दा आई मॉलिक्यूलर वेट कम दा आई मॉलिक्यूलर वेट का ज़्यादा दा और कम से दा रेट ऑफ फ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ग्राम ला दा चीज़ पर डिपेंड कई द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल कम से ओपनिंग द होल से द सुराख से द यो मॉलिक्यूल्स तरावत अगर साइज बानी मैटर कई अगर साइज घाटी अगोन ब मॉलिक्यूल जर रावज जर थोड़ा प्योर रावज दा दारंगा मिसाल द कयो घट गिट सी डेर कसंस प्योर रावज जिनी लेकिन गेट कम यो कस बरावज नो कता प्रोसेस तेज है नो अगर पर बता गेट घट दे दा गदविने और कसून नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा मतलब विने अगोने बच्चे ज़्यादा फ्यूजन प्रोसेस बम ज़्यादा। ठीक सो वाले मतलब गैसेज हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ हरकत करती है नो कदार अंगई मतलब यो खत गैसों ने बीखी ज़्यादा ना अबल खत बीखी ना गैसों ने कम दोनों दाव शम बीखी तेज़ रास दलत गैस स्पीड बाने डिपेंड की दा ग्राम ला दा लास दा फ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ना कसून एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड ना मतलब यो सिलेंडर की खो मतलब ऑक्सीजन गैस लातादा दी लेकिन मुझे एवरेज मॉलिक्यूल स्पीड रहा बस 4 स्पीड 5 4 स्पीड 10 4 स्पीड 7 थी लेकिन मुझे एवरेज रहा बासु तो ऑक्सीजन एवरेज स्पीड दो ना दा गैस की नो आगे बंदे में डिपेंड कई नो सुन से एवरेज स्पीड ज़्यादा थी अगोने दा प्रोसेस तेज़ कीजिए